الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو ستاسو ورور اجاز مومن یم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په ژوند کې به وي. ګرانو کتونکو دا وخت موجود یم ضلع باجوړ. ډېر وخت بعد چې کوم دی دلته دغه واورې وشولې نو د ټور دپاره راغلي څه ملګري زموږ سره هغه هم راغلي دي. یقینا ډېر زیات خوند کوي. کتونکو دا سایډ تاسو وینئ د افغان چې کوم بارډر دی ګاخي پاس ورته ویلی کېږي نو دله چې کوم دی ډېر د ټور دپاره ډېر خلک هم راځي او واورې ورېدلي ملګري هم راسره راغلي دي. نو څومره هم چې دې ځای ښکلاګانې دي هغه به تاسو ته موږ په سکرین باندې ښایو. زموږ سره چې کوم دی نو مشکین تاسو به ډېر ښه پېژنئ. مشکین صافي هغه راسره موجود دی چکر له راغلي نو ډېر زیات خوند کوي. د ده نه څه غزلې شعرونه مورو. السلام علیکم. وعلیکم سلام اجاز صاحب، ډېره مننه. الله دې قدرمن کا او انشاءالله د موسم نه به مزې مخلو د واورو نه او به زه به ته وخت شاټ دی انشاءالله یو څو شعرونه یو غزل ووایم. شعرونه دي انشاءالله بیا به غزل وایي وی ځواني به مې جانان ستا هجران ریخي ریخي کی، ځواني به مې جانان ستا هجران ریخي ریخي کی، زړګی مې بندنن خپل ارمان ریخي ریخي کی، د عشق د لیوني د لیونتوب نښه به دا وي، د عشق د لیوني د لیونتوب نښه به دا وي، زی دښتو بیابان ته اخر ځان ریخي ریخي کړي. او د دې دور انسانیت ته فکر یوړم، د دې دور انسانیت ته فکر یوړم، راولګي بې درده یو انسان ریخي ریخي کړي. او غزل دی چې یادیږي ورته یار هره شیبه په تناره، یادیږي ورته یار هره شیبه په تناره، ماښام په تناره هره غرمه په تناره، قربان شمه د خپل کلي د پیغلو د بنډاره، قربان شمه د خپل کلي د پیغلو د بنډاره، وباسي په ډوډۍ کې وظیفه په تناره. ډېر ښه یو ځل بې مننه. قربان شمه د خپل کلي د پیغلو د بنډاره، وباسي په ډوډۍ کې وظیفه په تناره، لوګی لوګی ماښام دی او راټولي د همزولي، لوګی لوګی ماښام دی او راټولي د همزولي، کوي هر د خپل مین قصه په تناره. ډېر ښه. او باڼه او کږي وریځې په تا ویره یره شوي، باڼه او کږي وریځې په تا ویره یره شوي، ډوډۍ پسې سر کور ښکاره په تناره. ډېر زبردست. او تباشي ملا جانه په بې وخته بانګ ویلو، تباشي ملا جانه په بې وخته بانګ ویلو، په نیمه کې یې پرېښوده ټپه په تناره. ډېر ښه یار. چمبې د اور په تا ورته تودې کړي شوخو جونو، چمبې د اور په تا ورته تودې کړي شوخو جونو، غزل یې د مشکین کړو زمزمه په تناره. ډېر زبردست یار، ډېر ښه. مشکین صاحب بله که تاسو راته دا ووایي په شاعرانو کې کوم یو شاعر ډېر خوښېږي؟ شاعر هغه شاعر زمونږ خوښ دی چې ټولنې ته ښې چارې راوړي او خلک ته زده کړو وکړي د ادب په چوکاټ کې او د خپلې ژبې دپاره خدمات کوي. ټول ښه دي او ځکه چې نن سبا د سوشل میډیا د لارې د دې دور ډېر زیات شاعران دي او خو موږ به هغه کسان یاد کړو چې کوم نه موږ زده کړه کړې ده، زموږ استادان تېر شوي. ډېر زیات خوند یې وکړو. موږ دا ټیم موجود د افغانستان چې کوم بارډر دی ګاخي پاس ورته وایي او مشهور چې کوم دی په نوافاس دی. نو واورې هم لیدلې وي، چکر هم راولګو، مشکین صاحب هم ځان سره راوست، ټور خوند وکړو. ډېر زیات ډېر. دا خو زموږ خپله علاقه دی. انشاءالله موږ لپاره موږ نورو خلکو ته دا درخواست کوو چې راشي یاره او زموږ د ویډیوګانې وګوري، د برچمرکنډ ایلزی بابا ته، دغه شان رحمت کورونو ته. نو موږ څه کوو یاره په کارام او سواد کې ولته ځو او د یاره خطر هم یو نو د خپل علاقې خوند یې وکړو که نه چکر؟ یاره ماشاءالله موږ خو په پیله ځل باندې لکه الحمدلله دې علاقې ته رالو او ډېر خوندونه هم ترې واخیستل. ډېر ماشاءالله ډېر مزېداره علاقه ده او هر قسمه چې کوم دی که ډېر سهولیات ورکول پکار دي. مثلا چې کوم دی روډونو ته یې برابر شي، دا شیان چې کوم دی رسټورنټ دی، دا شیان چې کوم دی دوکانونه وغیره دې ته برابر شي، نو انشاءالله دا علاقه به چې کوم دی د ټوریزم لپاره ډېره یو ښه علاقه وګرځي. شوکت صاحب ډېر خلک چې کوم دی سوات ته چکر وایي، کالام ته چکر وایي، نو آیا هغو ته څه پیغام ورکول غواړي؟ بالکل پیغام خو سرجي زموږ دا دی که نه چې لکه هغه طرف ته ګوره، ځکه چې کوم دی ټوریزم والا کوم چې کوم نور ویزټران دي که نه، ځکه چې کوم دی هغه طرف ته ډېر توجه ورکوي. ګنې دا علاقې هم چې کوم دی دا ډېر زبردست علاقې، ډېر ښایسته علاقې دي، قدرتي او ډېر ښایسته چې کوم دی هغه ښایست لري. خو لکه صرف د سهولیاتو کمی چې دې له حکومت ته داسې کول پکار دي چې دې له دغه وکړي
دا کوم چې مختلف روډونه شو یا چې کوم دی نور کوم سهولیت دې لپاره هم کېږي انشاءالله دغه علاقو په شان چې کوم دی دا علاقې هم ښایسته دي او د هغې مقابله کولی شي انشاءالله. ډیره زیاته مننه کتونکو تاسو هم راشئ دلته د ټور دپاره نو یقینا یو ښکلی ځای دی او ډېر وخت بعد چې کوم دی موږ په خپله دغه واورو له رالو نو ډېره زیاته مزه یې وکړله. اوس په دې ځای باندې ما او کیمرمین اسحاق مومن له راکړئ اجازت د بل پروګرامه پورې والسلام.